أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أينما تكونوا کم ځای کې چې تاسو یدرککم الموت مومی با تاسو لر مرګ ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروجن په محلونو کې مشیدتن مضبوط کړی شو کې وَإِن تُصِبْهُمْ او کچری ورسیږي دیتا حسنة یو نعمت یقولو دیوائی هذه من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی. وَإِن تُصِبْهُمْ سیئة او کچری ورسیږي دیتا یو مصیبت یقولو دیوائی هذه من عندك دا د طرفه دستانه دی. قل اوه پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کل من عند الله دا ټول د جانبه د الله تعالی نه دي. فما لهؤلاء القوم پس شو دې قوم لره لا یکادون دی نزدې نه دي یفقهون حدیثا چې دی پوه شي په یو خبره باندې. مخکې آیت مبارکه کې هغه خلکو ته تنبیه شوه چې هغوی د جهاد آرزو کوله مطالبه کوله او بیا چې کله جهاد په دې باندې فرض شو نو بیا دې سستی شروع کړه تاخیر شروع کو او دی وی چې موږ ته لږ ژوند نور هم میلاو شوی نه ښه به وه لږ ارام او راحت هم اختیار کړی وي. آیت مبارکه کې بیان دی چې تاسو د جنگ نه ولې یریږئ د جهاد نه ولې یریږئ. دا مرګ ولې صرف په میدان جنگ کې دی او په جهاد کې دی. که یو انسان ټول عمر په کور کې تیر کړي او هر قسمه احتیاطي تدابیر اختیار کړي د مرګ نه د بچ کېدو ټول اسباب دی اختیار کړي نو آیا دی به د مرګ نه بچ شي ولې سو. که یو انسان په دنګ محل کې دی په مضبوط محل کې دن نه دی چلته مصیبتونه آفتونه ډورازي نه د دشمن خطرم نشته دی آیا یو انسان په دغه دنګ محل کې په دغه مضبوط محل کې د مرګ نه بچ شي. نا بادشاہان سونه خپل حفاظی تدابیر اختیاری کم یو بادشاہ د مرګ نه بچ شو. بادشاہان په مضبوطو محلاتو کې وي نرم و نازک اسباب استعمالي خوراکونه استعمالي حکیمان او ډاکټران هغوی سره وي دارنګې سیکورټي او حفاظتي ګارډ هغوی سره وي چوکیداران هغوی سره وي هر څه هغوی سره اعلی نه اعلی میسري. آیا یو بادشاہ د مرګ نه بچ شو دنیا کې باقی پاتې شو. نو قرآن وی چې که تاسو مرګ فرض که جهاد له نه ځئ نو د دې یاري نه چې هلته به مړه شو نو که یو انسان په یو دنګ محل کې وي په مضبوط محل کې وي نو هلته به دې د مرګ نه ولې بچ شي سو مرګ خو به هلته هم راځي به. نایت کې ترغیب دی چې د مرګ نه مه یریږئ د الله حکم ومنئ چې څه ټایم څه حکم راځي په هغې باندې عمل کوئ. مرګ به راځي په خپل ټایم باندې او هر چاله به راځي. دنیا کې څومره خلک راله او تیر شو یو تن پاتې شو تر اوسه پورې په اربونو په کیربونو خلک راله او لاړلو زمانې تیرې شوې نه یو ولی پاتې شو نه یو پیغمبر پاتې شو نه یو ګناهګار انسان پاتې شو نه یو کافر او مشرک. هر انسان د دې مرحلې نه به تیریږي. کامیاب انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ لپاره تیاری وکړه. اینما تکونو کم ځای کې چې یې تاسو هر انسان ته خطاب دی ای انسان چې کم ځای کې م ته یې. اینما نه مراد که ته په هر ځای کې که اسمان کې که ځمکه کې که په وچه باندې که په لمده باندې او که ته د محفوظ نه محفوظ ځای کې ولې نه چې په کم محل کې او په کم ځای کې م ته یې نیودرککم الموت لاندې کې به تاسو لره مرګ راځي او په تاسو باندې مرګ دا نه چې ګنې مرګ صرف په میدان جنگ کې او په جهاد کې دی
او په مصیبتونو او په ازمایښونو کې دی. مرګ د الله حکم دی. صحتمند انسان به یغله مرګ راشي او الله نه لیکلی بیمار انسان وي د مرګ آوازه به لیکن بچ بشي. دا د الله حکم دی چې سټې ممرازي. یو انسان دی دې اړینه نه چې میدان جنگ ته ځکه نه ځم چې هلته به مړ شم. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې او امام ابن جریر په خپل تفسیر طبری کې عجیب واقعه دلته را نقل کړې ده. یو غلامو د هغه چې کوم سید وه کوم مالک وه نو د هغې ماشوم پیدا شو. دې غلام ته وی چې لړ شه د اور انتظام وکړه. دی چې څنګه بار راووتو مخامخ یو بزرګ را روانو. هغه بزرګ د دې غلام نه تپوس وکړو چې دننه څه پیدا شو هلک او که جینۍ. دا ورته جینۍ پیدا شوه. هغه بزرګ ورته وی دا جینۍ چې لویه شي نو دې سره به 100 کسان بدکاري کوي او د دې جینۍ نکاح به د دې کور نوکر سره کیږي بیا او د دې جینۍ مرګ چیرې هغه به د جولاګي د لاسه کیږي. دې غلام چې دا وکتلو چې په دې کور کې خو صرف زه نوکر یم او چې دې نه مخکې کومه خبره یې وکړه چې 100 کسان به ورسره بدکاري کوي نو ما سره بیا به نکاح کوي. دې خو ته اور پسې اور یې پرېښود راغی چاړه وه سره او د جینۍ چې ماشومه وه لا ګنټه هم نه وه شوې هغې له په خېټه باندې ګزارونه شروع کړو او خېټه یې وله زخمي کړله آر پار یې چاړه وباسله. د خپل خیال دا چې بس ماشومه ما مړه کړه او بیا یېرېدو چې د مالک لور مې مړه کړه نو وتښتېدو. لړو د سمندر نه اوړي د بل طرف ته بل ملک ته لاړو. هلته کې کاروبار شروع کو بزنس یې وکړو ډېر زیات مال یې وګټو ډېر زیات مالدار شو او ډېره زمانه هلته تېره شوه. دی بیا واپس د خپل ملک ته راغی او بیا خپل کلي ته راغی چونکې دی خو په یو شاهانه انداز کې و. دوی د ما واقعه به تېره شوي جینۍ به مړه شوي او ښځې نه به هم خبره ختمه شوي. هلته کې یو بوډۍ ښځې ته یې ووایي چېره ما په دې علاقه کې یو حسین او جمیله جینۍ راله وګوره چې ګوره ما سره برابري ځکه د ما دې مال او حال ته وګوره داسې عامه نه. هغه زنانه وله په پوره علاقه کې چې کوم حسین او جمیله جینۍ وه هغه یې وله وکته او ده ته وی چې پلانکې جینۍ سره خبره وشوه نکاح مو شو رخصتي مو شوه. بیا دا می ابي خپلو کې خبرې کوي یو بل سره یو بل نه تپوس کې ته کوم ځای ته خو ردې کلي نه د کوم ځای نه راغلی. سړي ورته خپله واقعه بیان کړه. وي زه په دې کلي کې یوه زمانه دلته د یو ښځې نوکر او غلام ومه دغه شان د هغې جینۍ پیدا شوه دغه شانتې هغه بیا ما په چړو باندې وواله او زه وتښتېدم. جینۍ ورته خو زه یم. ده ورته وی چې ته نو نشانات کم دي د چړو هغې ورته خپله هېټه ښکاره کړه پای د هغه د چړې هغه نشانات او بیا ګنډلې شوي وه د هغې نشانات و. دی چې کله دا ماشوم وواله نو هغه دی خو تښتېدو هغه ښځې د هغه زخمونه وګنډلو هغه الله تعالی روغ کړو هغه جینۍ صحتمنده شوه بیا لویه شوه بالغه شوه. د ده خو یقین رایي چې دا همغه جینۍ ده خوړه ته یې پرېوتې وه چونکې حسین او جمیله ډېره زیاته وه. ده ورته وایي چې ما ته خو یو بزرګ دویمه خبره هم کړې وه چې دغه جینۍ سره به 100 کسان بدکاري کوي. دې ورته غلطۍ خو د ما نه ډېرې شوي دي او شمېر ما ته نه دی معلومه. بیا ده ورته وایي چې یاره هغه بزرګ ما ته درېیمه خبره هم کړې وه چې د دې جینۍ مرګ به په جولاګي سر راځي چونکې سړی مالدار او جینۍ خوښه شوې هم وه. د هر څه باوجود اوس دته وایي چې تا د مرګ نه بچ کو نو دی یو ډېر دنګ او مضبوط محل تیار کو چې هغې ته څه خطي به نه شو لکه نن سبا چې دا کم پلستر او کم مونږ مین دیوال جوړو دکه شانتې چې په دې کې جالم نه کېږي او په دې کې دا دغه هم کوي نو کم وي پکې نو یو دنګ او مضبوط محل یې وله تیار کو او بیا دی بره په چت باندې اوسېدل به ختم نه چې هسې نه دا خاورې دوړې نه جالۍ جوړې شي او جولاګي پکې پیدا شي نو بره په هوا کې
چې کوم بره چت پای کې دی بره پورشن کې پاتې کېدلو. یو ورځ دې دواړه ناستو نو بره په چت باندې یو جولاګي ښکاره شو، عنکبوتو. نو دې سړي ورته هغه جولاګي دی. نو دې ښځه ورته ښه د دې د لاسه به زما مرګي ویلې دا ماله ژوندی راکوز کړې نوکرانو ته وی. هغه یې له ژوندی راټینګ کو. دې پیزار وباسو او په دې کټه ګوته باندې جولاګي مړ کو، سم چکنی یې کو. هغه مړ شو خو زهریلو. نو د هغې یو ساس کې ردې دې نوک ته راغی د کټې ګوتې. نو هغه نوک خراب شو. نو هغې وجې نه ټوله خپه توره شوه او هغې بیا کینسر شو. بیا ټوله هغه زنانه دغه شان د دغه لاسه مړه شوه. دا واقعه امام مجاهد رحمت الله علیه چې لوی مفسر دی، د ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی، هغه دا واقعه بیان کړه د مخکنو امتونو د مخکنو قومونو. او امام ابن کثیر رحمت الله علیه او ابن جریر طبری دواړو را نقل کړې ده. یعنی که انسان هر څومره مضبوط محل کې وي، هر څومره حفاظتي تدابیر اختیار کړي، خو انسان د مرګ نه نشي بچ کېدی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه کې ناشنا اشعار راغستې دي او په اشعارو کې یو بله واقعه بیا بیان کړې ده. په دې یمن کې ساتیرون یو بادشاه و، د هغه یو ډېره مضبوطه کله وه. نو صابور چې دی صابور هغه راولګېد په دې ساتیرون باندې حمله وکړه. نو دی په دې خپله کله کې رابند شو. مضبوطه غټه کله وه، 2 کاله صابور محاصره کړې وه د کلې د اغستو د فتح کولو، لیکن فتح یې نه کړه. پخوا زمانه کې داسې غټ غټې کلې به وي چې هغې کې به دننه د 100 کالو راشن دننه پروت و. که هر څومره کاله به کله بنده به 4 طرفون نه دننه به دومره راشن و چې خلک به د لوږې لاسه نه مړه کېده. نو 2 کاله دا کله دا بنده وه د بار نه او صابور خپل فوج غرزولی و، لیکن کله دومره مضبوطه و چې وای نه غسته. د دې ساتیرون یو لور و نظیره زواد سره، دا یو پیره بره ګرځېده په چت باندې. نو ویې کته چې کته صابور ولاړو، هغه شاهانه لباس اچولو او شاهانه تاج او شاهانه ټاټ باټ کې و. دغه صابور چې دا د نظیرې اړه ته پرېوته. دې ویې که چې د سره زه نکاح وکړم نو څونه به ښه وي. بیا خو دې لینکونه په خپله سمې نمبر یو بل نه والي. بس دې چېرې رابطې شروع کړې صابور سره، چېرې څه طریقې سره ته ما سره نکاح وکړه. هغه ته نکاح به سره زه نن وکړم، خو ته دننه یې زه بار یم. ما 2 کال وشو ما کلې نه ګیر چاپېر محاصره کړې، ما کله وانه غسته. نو که کله موږ په څه طریقې سره واغسته نو نکاح به وشي. بیا دې داسې چلو کړه چې دې ورته ووایي چې دا ترتیب به د لزم سم کړمه. د دې پلار چې و ساتیرونو هغه شرابي و، ډېر زیات شراب به یې څکلو او د کلې چابیانې به هغه خپلې بالښت ته لاندې به کېښودې. یو ورځ پلار سم زیات شراب څکلي وو، په نشه کې او په ځان نه پوهېده. نو دې لورې د خپل پلار د بالښت نه چابیانې روباسلې او هغه یې په یو بااعتماد انسان په ذریعې سره صابور ته ورسولې چې دا واله بس ته دروازه کولو که دننه راځه کله به والې. بیا دا کله چې وکنه په دې باندې 4 طرفونه جادو شوی و. دومره جادو کې دا کله بنده وه چې تر څو پورې جادو به نو مات شوی نو کله چا نه شو کولاولی، اگر چا به چابي وه. دې د نر لورې هغه ته د جادو توړ وموښو، وي توړ یې دارې چې داسې یو کونتره به وګورې چې د هغې د سر د پاسه تاجي، د کونترې په سر هم تاجي که چا لیدلي، لکه څنګه چې تاوس د سر د پاسه وي، دا ځان له یو نسلي. وي داسې کونتره به وګورې سر د پاسه تاجي او بیا به داسې یو جینۍ وګورې چې هغه پیغله وي او هغې ته په لومبي ځل باندې بیماري راشي او دغه بیمارۍ چې کومه وینه ده نو دا کونتره به په هغه وینه باندې ودرئ چې ردې دا پنجې په هغې باندې لمدي شي او بیا به دا کونتره راوالوځي او د کلې په یو دیوال باندې به کیني، نو جادو په دې سره ختم شي. دومره نر لور وه. هغه دا چلو مو کو چابیانې خو سره د مخکې نه وي او دغه تدبیر یې مو کو.
دروازه کولو شوه او هغه فوج را دننه راغی او ډېر په سوونو په زرګونو خلک یې قتل کړو، فوجیانو ماشومانو سو دلته دا پلار ولم قتل کړو ساتیرونو او نظیرې ځان سره بوتله او یې سره نکاح وکړو. د دې مقصد پوره شو. دا یو ورځ صابور سره د شپې ملاسته و نو دې له خوب نه ورته په بستره باندې اوړېده او ورېده خوبونه نه ورته. د صابور ورته ولې خوب نه دري څه وجه ده؟ دې ورته یې دې کټ کې څه دي دې پالنګ کې چې ویې کته نو په هغې کې دا آس یو ګل د آسو د دې غټې لاچې په شانتي وي دې کې د نایې کې د آس یو پاڼه پرته وه وي د دې پاڼې د وجې نه ما له خوب نه راتو. نو هغه صابور لږ په سوچ کې پرېوتو چې دا دومره نرم و نازک ده چې د آس چې کم ګل دی د هغې د پاڼې د وجې دې له خوب نه ورځي. وي ته به پلار په څه قسم لوړې؟ نو دې ورته چې ما له د ریحمو کمبل او د ریحمو طلایي جوړه کړې وه او وي ما له به چې کوم خوراک راکو نو ما له به چې کوم نلي وي په هډوکي کې دننه چې کوم نلي دی وي ما صرف دا نلي به خوړو، ما غوښه هم چېرته نه ده خوړلې. او وي ما له به چې کوم دی نو عمده اعلی خالص شراب چې د اوبو په ځای راکول به. هغه صابور ورته ظالمې چې تا له پلار داسې د ریحمو بستره داسې خوراک او داسې ته هغه پلار زما د لاسه قتل کو. دا هم صابور هم بادشاه و. هغه ورته چې کومه ښځه پلار سره داسې کولی شي د دومره هر څه باوجود نو هغه ما سره څه نشي کولی. زه به تاله داسې کم دا کې دا نخرې به کم دی کې تاله زه پوره کړم. هغه وایي ته خو ما سره هم هر څه کولی شي. بس هغه حکم وکړو داسې یو تیز رفتار اسې وکتو او هغه دا یې د سرو نه د سر د ویښتو نه هغه پړي پورې وتړل او هغه پورې او دا اس اوس غلوی چې د لګونته سبق ملو شي چې دا سه پلار زما د لاسه قتل کو او دا یو غلولا او د بدن ټوکړي ټوکړي شو. انسان چې د هر څومره نرم و نازک خوراکونه هر څومره نرم و نازک ځای کې وي هر څومره حفاظتي تدابیر اختیار کړي که ته ځان له د حکیمانو د ډاکټرانو د کشتو د پشتو المارۍ ډکې کړي او ډاکټران سره په کور کې ساتي مرګ به په خپل ټایم یې راځي به. د دې بادشاهانو څومره حکیمان او څومره ډاکټرانې دي له یو ګوټو بم باقاعده ټیسټ کي او خوراک ولم باقاعده ټیسټ کېږي نه پسې خوري بیا هم هغه مرګ د په خپل ټایم باندې راځي. اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یدرککم الموت مومي به تاسو لره ادراک منه لاندې کول او موندلو مومي به تاسو له مرګ. بیګاني سبق کې د فتیل معنا لکه غلطه شی و موږ معنا کړې وه د کجورې د هډوکې د پاس چې کوم سپین پټي ناغه چې کومه کڅوړه وي اصل کې کتمیر ته وي. فتیل اصل کې د کجورې د هډوکې کې چې کم چودي پتی چود کې دنه چې کوم نری سپین تاري هغې ته فتیل ویل کېږي. دا مخکې هم تېر شوی نو فتیلو هغه نری تار ته وي د کجورې په هډوکې په هغه چود کې نه هغه هېڅ هم نه بېکاره وي دومره برابر به الله تعالی ظلم نه کړي. ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروجن په محلونو کې بروج جمع د برج ده. برج هغه محل ته وي چې دنګ وي او نمایه وي د هر ځای نه ښکاري. دا کلې به دنګې وي د دې دیوالونه به مضبوط او غټ به و او دا به د هر ځای نه لرې نه به ښکارېدل به. دا اوس هم چې تاسو کله بالا حصار وګورئ اوس وګیر چاپېر خیر آبادۍ دنګې دنګې وشوې څو څو چته څو څو منزله جوړ شو لیکن که چېرې عامې آبادۍ وي فرض کا نو کله بالا حصار به د لرې نه به ښکارېده به ځکه چې اوچت هم وه اوچت ځای کې هم وه دیوالونه مضبوط دي او مین هم دي دنګ هم دي دې ته بروج ویل کېږي. بروج جمع د برج ده په دې کې د حایس او د نمایوالي او د اوچتوالي معنا پرته ده. مشیدتن مشیده مضبوط کړی شوی ته وي. مشیده اصل کې هغه ته وي چې هغې لیو ورکړی شوی وي که هغه د سیمټو وي که هغه د ماربلو وي او که هغه د جسو وي. نو مشیدتن مضبوط کړی شوی او پخوا دیوالونه به ساده ساده و
دیوال به د ګټو ووهو د لوټو چې چا به ډېر وس او طاقت و نو هغوی به لیو کو چا به لیو کو په عام ساده په خټو باندې خو دا به د ساده خلکو کار او د غریبانانو کار به چې کم مالدار خلک به نو هغوی به دا چونه چې وه دا پلسترې ملسترې څه اوس سره نه ده پخوا هم دا پلسترې وې خو پخوا به د سیمټو پلستر به نه و پخوا به د چونې به و دا چونه به یې چې کوم اوبو کې خوشته کړله او دې کې به نور سم واچولو او په دې به دیوال لیوکو به پلستر کو به نه ته مشیده به وي مشیدتن مضبوط کړی شوی د دیوال مضبوطوالی په پلستر سره او بیا په ماربلو باندې راځي لکه دومره دنګ محل وي کله وي هغه مضبوط کړی شوی وي که په دې کې یو انسان دننه ناست دی په ظاهره کې خو څه خطره نشته دشمن او د بل چا خو په دې کې به هم انسان له مرګ راضي به مرګ نه به نه بچ کېږي وان تصبهم او کچره ورسیږي دې ته حسنة خوشحالي یقولو وایي دی دې کې د منافقانو د یهودو ذکر دی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته راغی او دې ته دعوت ورکړو د یهودو ته یهودو نه منله الله تعالی په دې باندې قحط راوستو نو په دغه کال باندې فصلونه کم شو غلې کمې وشوې او لږه مهنګایي راغله یهودو وی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وجې نه وی دا نعوذ بالله منحوس انسان او بې برکته انسان چې راغی د دغه وجې باندې ګراني هم راغله او قحط هم راغی او غلې هم کمې وشوې مخکې هر څه ډېر په ډېرو حالانکې دا خو دی چې کوم ناشکري وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه انکار وکړو په دې وجه الله تعالی دا وکړو نو د یهودو منافقانو ذکر کی وان تصبهم او کچې ورسیږي دي ته د منافقانو ته حسنتون یو نعمتو تفسیر مظهری د حسنتون معنا نعمت کې لکه کامیابی شوله فتح شوله خوشحالي شوه یقولو وای دی هذه دا من عند الله د جانب د الله تعالی نه دی د الله د جانب نه مراد ده یعنی دی به دا نه وي چې دا نبی علیه السلام برکت دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام دعاګانې دي یا دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وجې نه باندې الله تعالی فراواني راوسته خوشحالي راوستې دی وایي نه دا د نبی علیه السلام په دې کې څه عمل دخل نشته دی وایي دا اتفاقي خبر دي پخوا نه دقه شانتې را روان دي یا به الله ته نسبت وکړو مراد دا اتفاقي خبرې دي خلکو دا قدرتي او اتفاقي داسې وشو نو د نبی علیہ السلام په دې کې څه منصوبه یا څه برکت او یا څه عمل دخل نشته دی وین لکه په بدر کې کامیابي وشوه نو دې دا د نبی علیہ السلام د وجې نه دا اتفاقا داسې وشو وین تصبهم او کچرو رسیږي دې ته د یهودو ته سیئة یا د منافقینو ته تفسیر مظهری د سیئة معنا مصیبت کې یو مصیبت نو مصیبت بیا بلا قسمونه قحطم کې دی شي او شکستم کې دی شي بیماریم کې دی شي یرم کې دی شي یقولو وای دی هذه دا من عندک د طرف دستانه دی یا به نسبت نبی علیہ السلام تکو ودا نبی علیہ السلام چې دی مدینه منورې ته راغی یری وسرم رالی او قحطونم رالو ګرانیم رالی او شکستونم رالو او د کافرانو هغه حملې رالی په مخکې هیڅ داسې نو او دا بعض اوقات موږ په کور کې هم داسې کو کچې په کور کې د چالور خور په کور باندې ناستې کونډه شوه او یا په کور باندې ناسته وه یا په کور کې یو معذوره انسانو چې کور کې څه کار کېږي نو بس دا ردی لاسه دا ردی سپیره مخ د لاسه وي دا دې کور ته دی لاسه او که چې ته سم کار کېږي وي دا ما دا لړس تړې کړو دا ما سر صورت یاسین ویلو دا ما 2 رکعاته نفل کړو دا یې نسبتونه خپل ځان ته کوي او که چېرته پیالې ماتېږي او چېرته مصیبت رئیسه کېږي نو بس نه نعوذ بالله دکه چې کوم معذوره انسان دی یا لور خو ایته نسبتونه موږ تاسو کو او دا بالکل مناسب نه لري جایز نه لري یو انسان کم از کم عزت پکار دی لور خور ډېر عزت پکار دی نه ایته دا نسبتونه نه لري پکارو څنګه چې دی به نبی علیہ السلام ته نسبتونه کولو دا یې هرې په دې کې څه کار دی منصوبندي به تا پوره نه کړي یعنی کمزوری به تا کې وي تا به صحیح پلانینګ نه کړی دی او کار غلطو شو نسبت هغې ته وشو هذه من عندک دا د جانب دستانه دی په مونږ کې دا یو غټ مصیبت هم دی که چېرې یو مصیبت په مونږ باندې په خپله راشي که موږ دا د الله ازمایش دی او که دا مصیبت په بل چا راشي دا د ده ګناهونو هغه سزا ده
هغه مصیبت که په مونږ راوي دا مونږ د الله ازمایښت ما باندې امتحان دی خو که دغه مصیبت بل باندې راغی وي دا ردره ګناهونو وبال دی داسې دوهره معیار زمونږ دی کل وای نبی علیه الصلاة والسلام کل دا ټولو که دا خوشحالي ده او که دا مصیبت دی من عند الله د جانب د الله ته د الله په حکم سره الله په ارادې سره کیږي والقدر خیره و شره من الله تعالی اس یو کار که سم دی او که خراب دی د الله د حکم نه بغیر نشي کېدی فما لهؤلاء القوم پس وشو دی قوم لره د یهود او منافقانو لره لا یکادون دی نږدې نه دي یفقهون حدیثا چې دی پوه شي په خبره باندې یعنی خبرې خو ته بیانېږي خو دی چونکې د پوهېدو طلب نه کړی اراده نه کړی نو باوجود د دومره واضحه بیان نه او باوجود دومره د واضحه واقعات دی ته بیانېږي بیا هم دی په خبره نه پوهېږي ځکه چې دی د پوهېدو او د ځان د پوهه کولو اراده نه کړی کم ځای کې چې تاسو مومي به تاسو لره مرګ اگر چې تاسو په محلونو په کلو مضبوط کړی شو کې کچر ورسیږي دی ته یو خوشحالي یو نعمت وای دی دا د جانب د الله تعالی نه دی او کچر ورسیږي دی ته یو مصیبت وای دی دا د جانب د ستانه دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول طرف د الله تعالی نه دی پس شو دی قوم لره نږدې نه چې دی پوه شي په یو خبره باندې